سلامونه ټولو پښتنو ته. تاسو ته به ښکاري د یوې خپې بوټان. مطلب زه او قاري او ما ته به د جمال او د کمال په مقابله کې راوځو. ته څه وایې؟ بېغم اوسه، بلکل تابعدار دی ما. هغه ستا خبره د یو خپې بوټاني. نو دغه دی ده. او د حمزه نه څه قصه ده؟ حمزه دې بیا مونده که نه؟ دا مړه حمزه ته مې بوک شړه دي هغه غریب په دومره تادی کې بوک شو چې کیکر دې کونو ووایل. نه څه چل وشي بیا؟ ما چغه ورکړله ملبوک شړه دي مل چې په ربړو نه لګي د ربړ نه ځان بچ کو کیکر دې کونو ووایل. یاد خان شوا دین د ملا شو یا لکه اپریټر تیار دی که نه؟ لکه قاري څه کې دا پیدا خرچې دا اشیا نه دې راغېستې دي؟ خدای مسلمانه څوک و شاته راپسې د بارودو زور دی. ښه درته پته ده چې حمزه دی. څه شي بارودو زور؟ حمزه غرق او په موږ څه د جم جوارې خو نه دي کړي خو دغې تاوانونو غرق کړلو. د حمزه تاوانونو حمزه زخم دی ډاکټران دې به دغه پریزانه شی ورکړي. زخم یې څه شي دی؟ دا کیکر دې کونه ګوره راشه دا چې کیکر ته کونه واله ده دا خوراکونه به وکړه. دا خو خوراکونه دا غوښې دا کبابونه. یو خبره ته وکړم ګورې تنخوا دې څو ده؟ تنخوا مې تقریبا 1200 ده. په 1200 دې سره په لیټر په حمزه خورې نو خو نه. یو خبره ته وکړم قاري دلته په لیټر ارزان دی صرف او صرف په څو ریاله؟ په 70 ریال باندې. په 70 ریال باندې. اوس حمزه ته ووایو ډېرې راځه زه به تا خرڅوم. زما چې څومره هم پښتانه وروڼه یې نو راځئ په شارع 20 باندې په شارع طیب مسجد سماج سره خوا کې زمونږ ساقي جان هوټل دی. په 80 ریال باندې به تاسو باندې الحمدلله ماشاءالله تبارک الله لا حول ولا قوة الا بالله داسې په لیټر وخوري. ورته وګورئ رانږدې که کیمرامینه او حمزه نور خو پوهې که نه خرچې خو کوو خو بس